دې آیاتونو کې د حضرت صالح علیه السلام واقعیا بیانېږي چې حضرت صالح علیه السلام دا هم د حضرت نوح علیه السلام په پنځم پشت کې دي، بلکې حضرت صالح علیه السلام او دغه رنګ حضرت هود علیه السلام دا دواړه د یو نیکه اولاد دي. دا دواړه په یو ټبردارۍ کې چې کوم دی راغلي دي. نو دی الله جل شانه سمودیانو ته راولېږو. سمودیان دا هم ډېر مضبوط قوم او دی له الله جل شانه د تعمیر په کار کې چې کوم دی مهارت ورکړو. غرونه به یې تراشل او په هغې کې داسې قسم آبادي جوړ کړي چې اوسه پورې هم ساینس هغې ته لا تر نن تاریخه نه دي رسېدلي. داسې قسمه ناشنا آبادي اوس هم د هغې آثار چې کوم دی موجود دي. نو دی له الله جل شانه دا مهارت د تعمیر په فن کې ورکړو. ګلکارانو په ګټې تراشلې او په غرونو کې داسې قسم آبادي جوړ کړي دي چې ناشنا قسم آبادي دي. او دغه رنګ د مال او د دولت د دې فروانې به هم الله جل شانه کړی وي. خو دوی هم بت پرست وو، د بوتانو عبادت پې کو، د الله جل شانه سره به شریک جوړول. نو صالح علیه السلام ته الله جل شانه راولېږو. نو حضرت صالح علیه السلام دوی ته نصیحت وکړو، ټولې د یو الله عبادت طرف ته راوبلل. او دی په شهر حجر چې نن سبا ورته مداین وي په هغې کې دا قوم چې کوم دی آباد. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک په موقع باندې تلو، چې کله په دغې کلي باندې تېرېدو، نبي علیه السلام صحابو ته وفرمیل لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكون باکین. نبی علیه السلام وفرمیل چې دې د معذبینو کلي ته مور داخلېږئ، دلته کې ایسارېږئ هم د دې کلي نه اوبه هم مسکئ. او په خپل سر مبارک څادر ور واچو، دغه کلي نه په تیزه باندې تېر شو. او صحابو ته یې هم وفرمیل چې تاسو چې کوم دی دا معذب کلي دی، په دې د الله عذاب نازل شوی دی، د دې کلي نه زر تېر شي. نو دا خلک په دغه قوم مداین کې چې کوم دی آبادو، مداین صالح کې، چې هغه وخت کې به ورته شهر حجر دا د دې غټ ښار و پکې. اوس ورته مداین صالح وي، د صالح علیه السلام په نوم باندې مشهور دي. نو په دغه کلي کې نو حضرت صالح علیه السلام الله راولېږو، هغه دې خلک کو ته چې کوم دی ډېر زیات نصیحت وکړو. خلک د الله عبادت طرف ته رابلل، د الله وحدانیت طرف ته رابلل، خو خلکو خبره نه منل. اخره کې د دې قوم یو تدبیر جوړ کو. وی ویل چې صالح علیه السلام نه به داسې یو سوال وکړو چې دی په هغه سوال کې ناکام شي، داسې یو ناممکن څیز به دې وغواړو چې دی نشي پوره کولی. نو موږ به د ملامتیانو هم بچ شو، د دنه به هم خلاص شو. ټول راغون شو، په دې باندې مشوره وکړله چې صالح علیه السلام ته به ووایو چې د دې پورې کاتبه غر نه چې کوم دی یو اوښه پیدا کړه. که ته په رښتیا پیغمبر یې، نو زموږ د سترګو د وړاندې د کاتبه غر نه اوښه پیدا کړه چې هغه اوښه بلار به هم وي او زموږ د مخې نه لنګه شي، هغې ګټ نه پیدا شي او بلار به وي او بیا زموږ د مخې لنګه شي. دا معجزه موږ ته وښیه، نو موږ به تا باندې ایمان راوړو. نو ټول قوم راغونډ شو حضرت صالح علیه السلام ته چې ته خو خپله پیغمبري موږ ته ښایي او موږ ته وایي چې زه د الله پیغمبر یم. خو که ته په رښتیا په حقیقت کې د الله پیغمبر یې، نو داسې وکړه چې د دې وچې ګټې نه، دا کاتبه غر چې کوم دی د دې وچ ګټ نه زموږ د سترګو وړاندې اوښه پیدا کړه. الله ته سوال وکړه، که ته پیغمبر یې، دا معجزه موږ ته وښایه، نو موږ به تا ومنو چې ته پیغمبر یې. او د الله جل شانه قانون دا دی چې کوم قوم دی د خپل خواهش مطابق معجزه د پیغمبر نه وغواړي او الله جل شانه هغه معجزه د هغې ظهور د پیغمبر په لاس باندې وکړي، یعنې هغه معجزه د خلکو ته وښیي، بیا هم دا خلک ایمان را نه وړي، نو دا د الله قانون او دستور چې دا خلک بیا الله په مخ ته ځمکه نه پرېږدي، په دې عذاب راوړي. نو صالح علیه السلام نه قوم دا مطالبه وکړله. نو صالح علیه السلام لاړو، 2 رکعته نفل یې وکړو او د الله نه یې وغوښتل چې الله پاکه زما دا قوم ایمان راوړي، خو دوی زما نه دا معجزه غواړي چې د دې د سترګو وړاندې د اوښه پیدا شي، لنګه شي، نو دا خلک په ایمان راوړي. 2 رکعته نفل یې وکړو، دعا یې وکړله، ټول قوم ولاړ او دغه کاتبه غر طرف ته ګوري، د هغې ګټ چې کوم هغه په منځ باندې اوچودو، د هغې نه غټه اوښه چې کوم دی را پرېوتل، د 10 میاشتو بلار به، او بیا لنګه شوله او بیا داسې اوښه وه، عجیب الخلقت اوښه وه چې نورو زناورو به ورته کتل، نو هغه به تېرېدل، ډېره غټه وه. او دغه ټول علاقې له به چې کوم دی پی ورکول. نو چې کله دا پیدا شو، نو څو خلکو خو ایمان راوړو، خو نورو خلکو چې کوم ایمان راوړو، نو د دغې کلي چې کوم سردارانو هغې منع کړل چې تاسو ایمان مه راوړئ.
حضرت صالح علیه السلام ویرید چې دا خو دی مو مانګه معجزه د الله نه غوښته طلب کړې ده الله چې کوم دی پوره کړې ده اوس کو چې دی په دې کې ناکامي وږي دی اوخې ته څوک نقصان ورسي الله به خفه شي او فوراً به عذاب راولي نو الله جل شانه دی خلکو ته وی چې دا اوخه به ګورې منع کوی نه دې ته به د بدای لاس قدرې نه ورړی نو مطلب دا نه و چې د خپلو فصلونو نه به نه منع کوی یعنی عامه چراګاه چې کوم د عام ځای کې چې کوم سریک د هغه ځای نه به نه منع کوی دې ته به نقصان نه رسو نو په دغه ټیم کې خو چا نقصان ونه رسو خو دا اوښه یو عجیب الخلقت اوښه وه نو عام څاروي به د دې نه یېرېدل دویمه دا چې دغلته کوم کویې و نو هغه د کویې هغه اوبه به ټولې چې کوم دي وڅکلې په دغې کوی باندې الله فرشتې مقرر کړې وې د نمبروارۍ دپاره نو یو ورځ به دغې اوښې ټولې اوبه وڅکلې په دویمه ورځ به بیا نورو څاروو دغه اوبه څکلې نو په کومه ورځ به چې دې اوښې دا ټولې اوبه وڅکلې نو په هغه ورځ بیا ټولو خلکو له پی ورکول وي تاسو د اوبو په ځای باندې پی څکئ خو نور څاروي به ته یېرېدل بیا هم خلک تنګ شو خلک تنګ د دې نه شو خو ټولې اوبه چې کوم دي ختمې کړي نو څه شریران راغونډ شو بیا په دغه قوم کې یو دوه ډېرې حسینې او جمیلې زنانه وي ښایسته وي نو هغې اډر جاري کو چې کو چا دا اوښه مړه کړل هغې سره مونږه دواړو کې چې هر یوې سره نکاح کول غواړي نو مونږ به ورسره نکاح کړو نو دغه قوم یو دوه بدبختان د یو نوم مصدع او د بل نوم قذار مصدع او قذار دا دواړه راولګېدل دغې اوښې ته چې کوم دی د یو غر شاته په پناه ځای کې کېناستل دا اوښه به ځان له ګرځېدله په دغې علاقه کې چې کومه عامه شراګاه وه په هغې کې به سرېدله او د دغې کوی نه به یې اوبه څکلې نو په کومه ورځ به چې دې اوښې اوبه وڅکلې نو نور څاروو دپاره به یې اوبه نه پرېښودلې په کومه ورځ به چې په دویمه ورځ به بیا دې اوبه نه څکلې نو په دویمه ورځ به د نورو د دغې کلي چې کوم نور څاروي وو هغې به راتلل اوبه به یې څکلې سرېدل نو دغه مصدع او قذار دا دواړه کېناستل پټو نو د مصدع به چې کوم دی د غشي ګزار وکړو او دا قذار راغی د چې کوم دی قتل کړل نو اوښه یې قتل کړله چې کله صالح علیه السلام ته پته ولګېدله نو صالح علیه السلام خفه شو او دې ته یې وفرمیل چې تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب بس اوس به درې ورځو کې په تاسو باندې عذاب راځي او دا دروغ نه دي دا رښتیا دي او بیا علامات یې ورته وښودل صالح علیه السلام د قوم ته علامات وښودل چې د جمعرات په ورځ د زیارت په ورځ به ستاسو رنګونه زیړ شي تک زیړ به شي بیا د جمعې پر ورځ باندې به ستاسو رنګونه د ټولو کو بوډاګان دي کو زنانه دي کو نارینه دي کو واړه دي او کو لوی دي د ټولو رنګونه د زیارت پر ورځ به تک زیړ شي دا د عذاب علامت دی بیا د جمعې پر ورځ به ستاسو دا رنګونه دا بدل شي تک سره به شي او بیا د هفتې په ورځ باندې به ستاسو رنګونه مکمل تک تور شي او چې کله تور شي دغه به ستاسو د عذاب اخیری ورځې بیا به تاسو ته الله نور نیټه نه درکړي نور مهلت به نه درکړي دغه ورځ باندې به تاسو هلاکیږئ چې کله کوم دا خبره واورېدله نو راغونډ شو صله یې وکړله چې یاره کو دا په حقیقت کې پیغمبر وي دا خبره دروغ نشي کېدلی نو کو چېرې عذاب په مونږ راځي نو چې د هغې نه مخکې د صالح علیه السلام قتل کړو او کنه په رښتیا پیغمبر نه نو بیا هم قتلول جایز دي ځکه چې په دروغه پیغمبري دا خو ډېر لوی جرم دی په دواړو صورتونو کې د وجل پکار دي نو کوم کسان راغونډ شو او صالح علیه السلام پسې لاړل په ده باندې حمله کوله دی په لاره کې الله جل شانه په د بره نه د کاڼو باران وکړو او ټول چې کوم دی هلاک کړل کوم چې صالح علیه السلام وجلو پسې تلل اک شانتې وشوه د جمعرات په ورځ د دې رنګونه مکمل تک زیړ شو هلکه ظالمانو خو توبه وباسئ او چې کوم الله ګمراه کړي دي نه بیا عقل هم الله والي د دې نه سوچ او سمج هم بیا الله والي بیا په دې نه پوهېږي خو چې ستاسو رنګونه زیړ شو نو پوه شي دا په حقه پیغمبر دی نو توبه الله ته وغواړئ څنګه چې د یونس علیه السلام قوم توبه وغوښتله او د الله نه یې معافي وغوښتله توبه یې وویستله نو راغلی عذاب د هغې نه واپس شو نو ستاسو نه هم واپس شو نو دوی توبه ونه ویستله نور خلک چې کوم دی د صالح علیه السلام په مخالفت کې ولګېدل بیا د جمعې په ورځ رنګونه تک سره شول بیا د خالي په ورځ باندې رنګونه تک تور شو نو که دغه ټایم کې هم توبه ایسته وي نو الله به معاف کړي خو دې ظالمانو دغه ټایم کې هم توبه ونه کاږله او د حضرت صالح علیه السلام په مخالفت کې لګېدلي وو هغه پسې ګرځېدل د خالي په ورځ تک تور شو په دکې کې پې عذاب راغی عذاب پې داسې راغی چې د پاسه نه فرشتې چغه وویستله او د لاندې نه پې زلزله راغله نو فاصبحوا فی دارهم جاسمین نو بس دوی په خپلو کورونو کې پړ مخې پراته پاتې شو مړه شو الله پې عذاب راوست
نو دا د صالح علیه السلام د قوم واقعیا ده. فاخذتهم الصيحه او د آیات کې راځي فاخذتهم الرجفه. نو صيحه فرشتي په تیزه چغه واله او رجفه زلزله پر راغلی ده. دا دواړه قسمه عذابونه په دې سمودیانو باندې الله جل شانه راوستي. بلکې یو روایت کې دي نبی علیه السلام فرمایل چې ابو رغال یو کسو دغه سمودیانو نه دی راغلی مکه مکرمه ته. نو الله جل شانه دا ټول ختم کړل، خو دې په مکه مکرمه کې پاتې کېدو. نو الله جل شانه د خار خیال اوساتو او د تسونه په د باندې عذاب رانه. او چې کله د مکه مکرمه نه را بهر شو، دا د ډیر وخت تیر کو، خو د مکه مکرمه نه چې کله را بهر شو نو چې څنګه د مکه د حدودونو را بهر شو، د حرم د حدودونو نو فورا به عذاب راغی، هلته کې هلاک شو. کم عذاب چې په سمودیانو راغی اک عذاب په د باندې راغی. ابو رغال د دې سړي نوم. او بیا صحابه ته د قبر اوخه نبی علیه السلام بیا د قبر صحابه ته خولې. او نبی علیه السلام ته فرمایل چې د سره د سرو زرو چاړه چې کوم نه خښ شوی ده، چې قبر وګنه سن اک سرو زرو چاړه ور سره پراته. او بیا په دغه روایت کې دي چې د طیف ته خلک چې کوم دي بنو ثقیف خاندان دا د دغه ابو رغال د اولاد نه، سمودیانو د اولاد نه طیف ته خلک. نو دې کې د حضرت صالح علیه السلام هغه واقعیا بیانېږي.